دا مرګ الله رب العالمین زموږ او ستاسو نه پټ ساتلی دی او دې کې جدا حکمتونه دي خو یو ورځ به راځي دا او هېڅ چاته دا پته نه لګېږي چې ماله به دا مرګ په کوم حالت کې راځي قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي وما تدري نفس بأي أرض تموت هیڅ یو نفس ته دا پته هم نه لګېږي چې دا په کومه ځمکه باندې مري په کوم ځای کې به دله مرګ راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کومه ځمکه باندې چې الله رب العالمین د یو بنده مرګ لیکلی هغه ځمکې ته او هغه علاقې ته د هغه حاجت او ضرورت پیدا کړي دی وایي زه کار پسې ځمه یو ضرورت پسې ځمه او اصل کې دی د خپل هغه مرګ ځای له رواني دی په دې باندې نه پوهېږي چې هلته زما مرګ لیکلی شوی دی که ده ته دا پته وی کېدی شي د به ډېرې منډې والی وې دا به د دغه ځای نه تښتېدلی وې ځکه د انسان مزاج دا دی دی چې کله د مرګ ځای ویني د هغه ځای نه دی منډه وهي هر څومره چې بهادر او زړور انساني هر څومره چې تکړه او شجاع انساني خو چې کله د مرګ حالات ده ته مخامخ کېږي د ده پیله کوشش دا چې د مرګ نه ځان بچ کړمه یو طرف ته کېږي دا د خپل دفاع او د خپل حفاظت لپاره څه اسباب هغه اختیاروي نو زما محترم ورونو دا مرګ زموږ مخې له را روان دی قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي سورة الجمعه کې هغه مرګ فإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم هغه مرګ چې هغه تاسو ته منډې وهئ تاسو ته تښتئ په هره موقع کې د مرګ او د سختۍ حالات چې وینئ د هغه ځای نه خپې وباسئ الله رب العالمین فرمایي دغه مرګ سره ستاسو مخامخ ملاقات را روان دی دې سره به مخامخ کېږئ دا بېګا شپه تېره شوه زموږ د زندګۍ یو پاڼه بله واوړېدله او زموږ دا ژوند چې دی یو شپه کم شو نورم او نن چې دا ورځ تېره شي که الله پوره لیکلې وه زموږ ستاسو دپاره نو یو ورځ به نور هم کمه شي او ورځ په ورځ موږ او تاسو مرګ ته ورنږدې کېږو زما محترم ورونو صحابه کرام رضی الله عنهم هغوی به د ځان سره دا حساب کوو چې د پرون ورځې نه د نن ورځې عمل زما ډېر شو که ډېر نه شولو نن مې ډېره نیکي وکړه او که مې ونه کړله موږ او تاسو داسې وایو چې یاره پرون مې چې څو پیسې ګټلې وي او څومره روپۍ نن مې د هغې نه ډېرې وګټلې او که نه موږ تاسو هغه دنیا ورځ په ورځ ډېروو چې یو ورځ زموږ مرګ ته رانږدې کېږي او دا دنیا رانه پاتې کېږي لګی دی یو ورځ د دې دنیا نه لرې کېږو او ورپشاته یې جمع کوو چې څومره هم ډېره کړله نوره به یې څومره ډېرومه چې کوم څیز نه روان یو هغه لګی دی موږ ډېروو او چې کوم طرف ته ور روان یو هلته ډېرول پکار دي هغه موږ نه ډېروو هلته هم ځان له خزانه جمع نه کړله چې د رب خواله ورځو بیا به موږ څه کوو حسن بصري رحمت الله علیه په باره کې راځي د باره کې راځي وایي د حکمت خبرې کولې کوم انسان چې هغه د الله عبادت ډېر کوي د الله بندګي او د قرآن او حدیث او د علم سره تعلق وي د هغه د دې خولې نه د حکمت خبرې راوځي اوتې بوتې فضول خبرې هغه نه کوي نو دا به هر وخت یې غمجن و فکرمند به ډېرې خبرې به یې نه کولې چا ورته دا ډېرې خبرې ولې نه کوې وایي ځکه یې نه کومه چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم یو حدیث مې اورېدلی دی د الله نبي فرمایي یو انسان به حدیث کې راځي لا یتکلم بالکلمه دی به یو خبره وکړي او هغه کلمه او هغه خبره د ده به دومره خطرناکه وي چې یهوي بها فی جهنم ځان به په جهنم کې د هغې د وجې نه لاندې ورغورځوي او بل حدیث کې راځي تر قیامته پورې چې دی د الله سره مخامخ کېږي الله په ده باندې خپل غضب او غصه ولیکي په دې بنده باندې دی خو څه خاندي دی په دې ګپ کې وکړي د دین په باره کې بعضې خلک خبرې کوي څوک لطیفې کوي د جنت او جهنم او د قبر په باره کې او حال دا دی د ده نه ایمان هم وتلی دی په ځان نه پوهېږي او بیا چې د مانځه ټیم شي څادر په ولې واچوي ځئ چې زه اوس مانځله او لږ ساعت مخکې چې کوم ګپ لګولی او کومه خندا یې اسلام پورې کړي کله یو سنتو پورې خندا کړي دی په ځان خبر هم نه او الله په ده باندې خپل غضب او خپل لعنت لیکلی او د جهنم لاندې طبقې ته ځان رسولی ډېر کرته زما محترم ورونو دا خبره مې دې پورې وکړله موږ دومره کله کله ګپ کې لاړ شو دومره خطرناکې خبرې زموږ د خولې نه راوځي کله د علماو باره کې تفسیر یې کوو کله د دین په یو مسله کې ورننوځو پوهېږو پرې نه چې دا مسله څنګه ده خو بس خالي دې ته تکړه یو چې یاره فلاني ځای کې مې داسې وکتل یو ناشنا غوندې کار یې وکړو دا نوي نوي خلک را پیدا شوي دي او څوک وایي وابیان را پیدا شوي دي او دا نوي نوي کارونه کوي او دی چې لګوي دا رد پرې کوي دغه عمل په قرآن او حدیث کې ثابت دی او دی لګوي د هغې خلاف خوله خوځوي په ځان پوهېږي نه او ځان یې غرق کړی نو چې کله دې په یو خبره علم نه و په هغې کې خبرې مه کوئ زما محترم ورونو اول په یو خبره ځان پوهې که هغې نه بعد بیا خبرې کوه او بل زما محترم ورونو د دې حسن بصري رحمت الله علیه په باره کې راځي و یو ځلې یو مړی د ده ملګری وفات شو هغه ښخ شو نو دی وی ولاړو د قبر دې غاړې ته خوا ته ورسره بل ملګری ولاړو وایي دا ملګري نه یې تپوس وکړلو چې ستا څه خیال دی د ده په باره کې که زموږ دا ملګری اوس الله بیرته خو انسان دنیا ته نه راولي چې یو ځل لاړی پیغمبران هم ترې بیرته نه راځي
دنیا ته نه راځي چې دا بعضې بوډیګانو او بیګانو نه به موږ اورېده او اوس به بعضې کېدی شي داسې وي د ناپوهۍ د وجې نه چې هله په بلۍ باندې به چېرته کارغه اواز وکړي یا یو مرغۍ وایي د شهید روح راغلی او فلاني روح راغلی دا ګپ شپ دی دا د هندوانو عقیده ده هندوانو کې عقیده ده ته تناسخ وایي هغې وایي دا روح بېرته راځي په یو شي کې ننوځي او د مسلمان عقیده دا ده چې یو ځل انسان لاړی ختم دنیا سره د کنیکشن کټ رابطه ختمه شوه د مخلوق سره او بل جهان کې دی ور داخل شو چې هغې ته برزخي زندګي ویلی کېږي او د ده روح دوه ځایونه دي یا به علیین ته ځي چې هلته د نیکانو ارواح دي او یا به سجین ته ځي چې هلته د نافرمانو او د ګنهګارو روحونه دي بېرته دنیا ته راتلل نشته دی زما محترم ورونه نو ده ته هسې تپوس وکړو فرضي چې که دې ملګري کې الله اوس روح واچوي مثال په طور او بېرته یې را ژوندی کړي ستا څه خیال دی چې دی به اول نمبر کم کار کوي ډوډۍ به خوري که نه بازار ته به ځي څه شي غم به یې ده سره دلته ځکه ده خو یو حقیقت ولیده لاندې که نه نو وایي هغه ورته ویلی چې زه خو دا ویمه چې یاره دی څنګه راپورته شي د ټول نه اول به دی توبې وباسي الله ته استغفار به غواړي او دویم نمبر دی به په مانځه الله ته ودرېږي ځکه عبادت کې خوږ عبادت مونځ دی چې بنده پې الله ته ډېر ورنږدې کېږي او بیا په مانځه کې سړی اوږده سجده ولګوي الله ته اوږده رکوع وکړي خپل الله ته هسې ترپکې نه وایي چې به ترپکې وایي خالي ښه خوږ مونځ او ښایسته اوږد مونځ داسې عبادت او دغه رنګ وایي دی به د آخرت دپاره ځان له څه توښه برابروي او نیک اعمال به کوي که دی الله را ژوندی کړي نو وایي دو ته به مخ ور واړو چې ملګریه هغه نه خو کیسه لاړه خرابه شوه معنا دا د موقتې ختمه شوه که څه ځان سه وړي خو بس نیکي وړي خو کامیاب دی که نه نو بس کیسه خرابه ده خو تا چې دا اوس څه وویلې نو تا له خو الله مقدره کړې که نه ته خو ژوندی زه خو ژوندی یم نو موږ له چې الله مقرره کړې ما او تا له دا په کار ده چې ما او تا نه دا موقع وي فوت نه شي موږ له په کار ده چې استغفار وغواړو روزانه الله ته توبې دغه رنګه د مونځ پابندي په مونږ کې او بل زما محترم ورونو هر هغه نیک عمل چې د هغې د وجې نه زمونږ په آخرت کې هغه اکاونټ کې څه جمع کېږي او د الله په دربار کې سبا له الله موږ له په هغې باندې نجات راکوي دې دپاره تیاری پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې خپل صحابي ته راغی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د هغه دا دواړه اوږې ونیولې او ورته یې وفرمایل کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل دنیا کې داسې ژوند تېر کا گویا کې ته یو مسافر انسان یې د بل وطن یې د بلې علاقې هلته دلته اړو څوک پېژنې نه یعنې دنیا کې ډېر داسې نافرمانۍ دي او هر مجلس کې کېناستل او ګپې شپې لګول او ډېر دغه دا مه کوه ډېر تعلقات خلکو سره مه ساته د ضرورت مطابق خپل هغه ضرورت پوره کوه او نور د الله بندګۍ له وخت ورکه د الله نبي وفرمایل دنیا کې داسې وخت تېر که گویا کې ته یو ناشنا انسان یې څوک دې نه پېژني او بل یې ورته وفرمایل او عابر سبیل یا دنیا کې داسې وخت تېر که لکه په لاره یو سړی روان دی لږ ساعت په نظر راځي او بیا غایب شي د سترګو نه دقه شانته موږ به یو بل ته څه وخت پورې ښکارو او بیا به د یو بل نه پناه کېږو لکه نن دا ورور زموږ نه لاړلی په ډېرو غمونو کې او په ښادو کې او په مختلفو موقعو کې به ورسره ډېرو ملګرو ملاقاتونه شوي وو ډېر لیدل کتل او ډېر ګپ شپ به لګېدلی او په مختلفو موقعو کې خو نن هغه زموږ نه لاړلی او سبا له ورپسې موږ هم ور روان یو دغه شان په نمبر به موږ د یو بل نه جدا کېږو زما محترم ورونو نو د الله نبي صلی الله علیه وسلم چې دا نصیحت عبدالله بن عمر ته وفرمایلو نو بیا به عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هغه به بیا ملګرو ته دا حدیث بیانولو او بیا به ورته دا فرمایل چې ملګریه ته د دې صحت نه فایده واخله مخکې د دې نه چې بیماري در باندې راشي خذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك د دې خپل صحت او روغ بدن نه د بیمارۍ نه مخکې فایده واله انسان کله دومره خطرناکه بیمارۍ باندې مبتلا شي الله دې موږ تاسو ټولو ته عافیت راکړي چې هغه بیا د بل محتاج شي کله تاسو به لیدلي ډېر مشراني او هغه په دې مسجدونو کې ناست دي بیچاره نه رکوع کولی شي نه سجده کوي په کرسۍ باندې کوي ستاسو څه خیال دی څومره ارمان به کوي دی چې کاشکې ما هم په دې ځمکه باندې الله ته داسې ښایسته اوږده سجده لګولی نو چې سبا نه در باندې داسې یو بیماري راځي چې یا د خپې کار نه کوي یا الله مکه فالج اټیک راغی یا الله مکه دماغو کار پرېښوده یا داسې یو بل تکلیف راغی دنیا کې ډېر حوادث انسان سره راځي ناشنا حادثې نو د دې نه مخکې چې ته بیا ارمان کوې چې که زه روغ وی نو ما به دا کړی وی دا اوس چې الله روغ بدن در کړی دې نه فایده واخله ومن حیاتک لموتک او د دې خپل ژوند نه د مرګ نه مخکې فایده واخله کله چې انسان باندې مرګ راشي دا به ډېرې چغې وي قرآن کې الله فرمایي د سورة المؤمنون په آخره کې الله رب العالمین فرمایي څنګه چې د انسان نه دا روح وځي
او دی مړ شي دغه وخت کې الله رب العالمین ته دی زاري کوي یا الله ما دنیا ته واپس که لږ یو چانس راله راکړه یا الله ما واپس که یو چانس راله راکړه څه دپاره واپسي غواړئ وی دی ورته یا الله لعلي اعمل صالحا فيما ترکت یا الله دا کومه زندګي چې رانه پاتې شوه دنیا دې کې مې څه نیک عمل نه و کړی چې نیک اعمال وکړم ګوره دنیا پسې نه دی خفه ښځه پسې او بچو پسې نه دی خفه په ګاونډ پسې او ملګرو پسې نه دی خفه په دغه نیک عمل پسې ارمان کوي ځکه اوس دته حقیقت راښکاره شوله الله رب العالمین د طرف نه ورته اعلان کېږي کله اوس دا کار نه کېږي چېرې تا له ما ډېره غټه مقدر کړی وه ډېر لوی چانس مې تاله در کړی و په هغې کې تاله په کار دا وه چې د دې هغه حقیقت د زندګۍ دپاره تا څه ناسه تیار کړي وي دغه رنګه کوم حدیث چې ما ولوسته او دغه رنګه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما به دا هم فرمایل ملګرو ته به یې ویلې چې اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح ملګریه کله چې د ماښام که اذا امسیت فلا تنتظر الصباح ماښام دې کو د سهار انتظار مه کوه سهاره پورې به زه ژوندی واذا اصبحت فلا تنتظر المساء او چې رباندې سهار شو نو د ماښام انتظار مه کوه چې زه به ماښام پورې ژوندی پاتې یم هر انسان ته چې مرګ راځي یا دې سهار کې ژوندی ماښام له مړ شي او یا ماښام ژوندی او سهار له څه وشي اعلان وشي چې فلانی څه دی مړ دی یو ورځ به په موږ هم دغه شان راځي سهار به ژوندي وو ماښام له به زموږ د جنازو او د کفن دفن پروګرام وي یا به ماښام له ژوندي وو سهار له به زموږ د دفن پروګرام وي دا به موږ تاسو باندې هم راځي دا حالت به راځي موږ باندې دې نه موږ خلاصېدی نه شو دا که ته منې که نه یې منې دا به راځي دا خبره خامخا دې حالت سره موږ تاسو مخامخ کېدونکي دا رنګ کوم حدیث چې ما ولسته وختي خطبه کې د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي نعمتان مغبون فیهما كثير من الناس الصحة والفراغ د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه نعمتونه دي الله بندګانو له ورکړي دي او ډېرو خلکو پای کې تاوان وکړلو ګوره دا خو نعمت و په دې ګټه کېدله په دې باندې ډېره سرمایه جمع کېده آخرت دپاره خو دې بنده د ګټې په ځای تاوان وکړو په هغه دوو نعمتونو کې دا کم کم نعمتونه دي یو الصحه روغ بدن او صحت دی او دویم والفراغ فارغ وخت دی اوس موږ ځان سره سوچ وکړو چې الله راله روغ بدن راکړی موږ په دې باندې څه وکړو او کله چې الله رب العالمین موږ له فارغ ټیم راکړی وزګار یو په دغه وخت کې موږ څه کوو معنا دا ده صحت نه فایده واخله او بل د فارغ ټیم نه فایده واله فارغ ټیم په چکرو کې او فضول ګرځېدلو کې او دغه رنګه فضول خبرو کې مه صرف کوه بلکې دا فارغ وخت د الله په بندګۍ کې ځان له ناستې ګوره دا ذکر ډېر اسان شی دی ټول نه اسان عبادت څه دی ذکر دی دا مونځ چې دی مونځ دا خو بیا هم لږ مخکې نه اودس غواړي اودس یو پاک ځای به ځان له برابرې جامې به دې صفایي نو بس بیا به مونځ کې او دا ذکر داسې اسان شی دی دې دپاره شریعت اودس هم نه دی شرط کړی چې خامخا ته به اودس کښې نو بیا به ذکر هر وخت کولی شي تا ته اجازت دی دا د الله له طرف نه یو اساني ده ذکر کو سبحان الله وایا هیڅ خرچه دې پې نه راځي او نیکي ستا لګې د جمع کېږي فارغ وخت فضول گپ په ځای باندې سبحان الله وایا الحمدلله وایا الله اکبر وایا لا اله الا الله وایا د الله نبي وفرمایل تاسو ته د جنت خزانه نه درښیم صحابه ویل ولې نه وی لا حول ولا قوة الا بالله وایي لا حول ولا قوة الا بالله د جنت خزانه ده د دنیا په خزانو پسې د دنیا په سرمایو پسې موږ منډې وهو او د جنت خزانه موږ کله هم د حاصلولو کوشش ونه کړلو ذکر چې دی زما محترم ورونو دا یو اسان عبادت دی اسان عبادت دی الله رب العالمین اسان کړ یو زنانه ده په کور کې پخلی کوي نو لګیا ده په لاس کار کوي او په ژبور سره ذکر کوي یو دکاندار دی په دکان کې ناستی دی کارخانه دار دی کارخانه کې کار کوي لګیا دی او یا چې دی یو بل مزدور دی او مزدوري کوي لاس یې خوځېږي لګیا دی کار کوي او په ژبه د الله ذکر کوي په ژبه باندې الله یادي استغفر الله واتوب الیه وایي دا نن تاسو وګورئ زما محترم ورونو دا زلزلې دا عذابونه دا د الله نبي ویلي و اخره زمانه کې به دا زلزلې ډېرېږي او د الله نبي دا فرمایلي ده ځمکې به شلېږي او دا مخلوق به پکې خښېږي خصف به زما په امت باندې راځي خصف به راځي خصف محترم ورونو دې ته ویلی کېږي چې وایي په آخري زمانه کې د الله نبي فرمایي دومره خطرناکې زلزلې به راشي دا ځمکه به یو بل نه داسې جدا شي وبه شلېږي په دې کې به بادین یې ننوځي لاندې اوس خو الله موږ له صرف اشارې راکوي تنبیه راله راکوي چې سم شئ ګوره هغه ذات ډېر صبرناک دی زما محترم ورونو ډېر ناشنا صبر والا دی ته په خپله سوچ وکړه ستا نه پیدا زوی دی ډېر درته ګران دی د هغه په پیدایش تا ډېره خوشحالي کړې وه او ډېر درته ګران وي خو چې یو ورځ نافرماني وکړي بله ورځ یې وکړي بله ورځ یې وکړي ستا ورته زړه نه صبرېږي کله درته مرګ قار راځي کله ورته چې کوم دی کور نه شړي کله یې دا بعضې خلک اخبار کې ورکوي دا زما نه عاق دی چا چې دسه څه معامله وکړله د هغه به خپله ذمهواري په ما باندې د ده ذمهواري او تاوان نشته دی
پلار کله کله دونه غوسه شي یعنې د هغه خپل زوی دپاره صبر نشي کولی رب ته وګورئ رب چې نه زمونږ نه متاثره دی نه زمونږ د قوت نه یېرېږي ټول قوتونه هم هغه سره دي رب هغه دی دا ټول کائنات هغه پیدا کړي دي خو د خپل وړوکي بنده ته د کمزوري بنده ته چې دا معمولي درد پرې راشي بیا وی وی کوي دا چغې وی لګوي او دا ټول د اسپتال واړې په سر راخستی که دا معمولي غوندې الله مکه واړه یا لوی بولې بند شي نو بیا یې چغې راخستې کور یې په سر راخستی او اسپتال یې په سر راخستی دومره کمزوری انسان دی او دې کمزوري بنده ته د هغه لوی رب نافرماني کوي ورته صبر کوي زما محترم ورونو د الله نبي فرمایلي اخره زمانه کې به د خلکو شکلونه الله مسخ کړي نعوذ بالله من ذلک او دغرانګه د کاڼو بارانونه به پرې ورېږي او ځمکې به شلېږي او د الله نبي وفرمیل دا په چا کېږي هغه خلک چې هغه ګانې بجانې اوري موسیقیانې اوري او دغرانګه سندرې او ډمو ښځو ته هغه کیني او شرابونه څکي